دا وخت ما او تا نه مکمل هیر دی. د ماشوم دا ځنکدن لږ وګورئ چې څه عجیبه حالت دې ټیم کې. دا ټیم خبرې الله دا ډېر عجیبه ټیم خلک ځنکدن دا وخت نه دی په دې کې شیطان ډېر زور لګوي ډېرې منګولې لګوي او داسې په دې انسان باندې اړمي که نه چې دې کلمه ونه وایي. زما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ټیم کې څه وایي انما الاعمال بالخواتم د زندګۍ ټول دارو مدار په آخره خاتمه دی. ځنکدن وخت کې چا کلمه یوړه دا خو ماشوم دی الله بخلی دی دا خو جنتی دی خو چې خبره درته کوم چې څه عجیبه حالت که نه چې دا روح را روان شي الله اکبر او چې کله روح را روان شي فرشتې ما او تا بیا مکمل اینو زما سترګې چې بیا غړېږي نو ما ته انسانان نه ښکاري ما ته نوی مخلوق ښکاري هغې ته وایي فرشتې. زما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کله یقیني د حالاتو ما او تا نه هر څه هیر کړي دي خبرې بس صرف منډې تړلې او نن سبا خو جناب سیاست موتانه هر څه هیر کړي دي او قسم لا لاول مانا او پسې تاسو ټولو نه الله دې موږ ته د دې ټیم د دې ځای حقیقت نصیب کړي. د نبي علیه الصلاة والسلام چې کله ځنکدنو او روح ته راقبض کېدو نو زما محبوب څه فرمایي ان للموت لسکرات ای د مرګ سختۍ ډېر عجیبه سختي ده ډېر عجیبه سختی ده. زما نبی علیه الصلاة والسلام دا وایي زما او ستا به څه حالتي الله اکبر کبیره. او کله چې انسان نه دا روح راقبض کول شروع شي نو که چېرې انسان بهترینه زندګي تېره کړي او ښه زندګي تېره کړي او د هغه روح چین او سکون والی نو فرشتې ورته وایي ای روح راوځه د دې بدن نه وګوره هغه جنت دی هغه مقام دی ته خو ورته لږ وګوره که نه. نو کله چې دا روح هغه مقام ویني نو بیا څه کوي بیا داسې په منډه د دې بدن نه راوځي او په راوتو سره بس خوشحالي چې دا څه زندګي ده زندګي خو هغه جنت دی هغه خوشحالي ده نو د انسان روح بیا ډېر په اسانه باندې قبض کېږي او په اسانه راوځي. او جناب الله دې موږ ټولو ساتي. او کله چې یو بدکاره انسان نه روح قبض کېږي چې ټول عمر په ګناهونو کې تېر کړی او د هغه نه روح کله قبض کېږي نو فرشتې ورته وایي راوځه هغه نه راوځي د بدن نه. ځنکدن بیا ولې سخت شي هغه د بدن نه راوځي نو چې نه راوځي یو څیز راوځي نه هغه بیا په زور باندې راوباسي. نو چې کله په زور راوځي نو کتابونو کې یو مثال ورکوي غنی نی غنه د غنو ډکه سانګه دا چې د انسان په بدن کې وردننه کې او رګ ته ورسي او بیا چې په زور راوباسي او په راویستو پسې دا وړې وړې غوښې ونښلي داسې انسان له تکلیف ورکوي. ایوب بزرګ فرمایله وایي کله چې انسان مړ شي نو تاسو د رګونو کې وینې وینئ لږه شان وینه به هم نه وي. دا ولې دا ډېر د زوره او د هیبت د وجې نه سي دا ختمه شي دا وینه دا وسېزلی شي د دې سخت او تکلیف نه. نو ای الله زمونږ که ځنکدن سخت مه کړي او په کم حالت کې چې دنیا نه لاړې هغه حالت کې به قیامت کې راپاسې. نو جناب جنتیان به جنت دنیا ته ارمان نه کوي صرف یو شهید به ارمان کوي چې زه دنیا ته لاړی ولې په ځنکدن ټیم کې به هغه یو خوند ورکوي داسې ذایقه به ورکوي چې هېڅ چا ته به نه میلاویږي. او نورو جنتیانو ته چې وویلی شي دنیا ته ځئ نو هغوی به څه وایي نه د مرګ سختۍ به راباندې بیا راځي د مرګ هغه زور به راباندې بیا راځي د مرګ هغه خوند چې کوم ډېر تریخ دی هغه به بیا مونږ خورو نه 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 بس دلته زمونږ ښیو مونږ بیا دنیا ته نه ځو. نو جناب دا وخت په موتا باندې را روان دی ځنکدن مونږ تاسو ټول به الله فرمایي کل نفس ذائقة الموت هر یو نفسو چې ساه لرونکی څیز دی دا به د مرګ سختۍ څه کوي دا به د مرګ سختۍ سکي دله به مرګ راځي. خو د الله نه غواړو لږه تیاری دی له وکړو نن خو دنیا او دې سیاسي منډو ترړو زما او ستا نه هر څه هېر کړي دي. خو جناب
ډیر زرد چې موتا به دا پیالې به موتا په دوی شونډو باندې ایږدو. ای الله زموږ ایمان سلامت کړي، زموږ کدن